لا ابالی طریقے باندې تیریږي، د نظر حفاظت زمون نه، د جبه حفاظت نه چې کوم مجلس کې کېناستو سم وي، د غوږونو حفاظت نه، د زړه د سوچونو حفاظت چې کوم دی دا نشته. نو محترم عزیزانو، ژوند او زندگی د الله ولغب کې د رب العالمین نافرمانو کې تیریږي. نو دغه علماء کرام د دې مجالسو انعقاد کوي چې الحمدلله هغه د عوامو د بخنې سبب ګرځي او دارنګي هغه داغي د سکون او د اطمینان او د تسلی سبب او ذریعہ داسې مجالسو کې دا شرکت چې کوم دی نو دا ګرځي. حضرت انس صاحب ځان سره د کور لوی واړو قریبي رشتہ دار په داسې موقع باندې راجمع کول او بیا به ورته وی ځکه مې ځان سره راجمع کړی، قرآن پاک مې ختم کړی دی چې د خیر او سعادت کې حضرت شریک شي. معاویه رضی الله عنه دا جلیل القدر صحابی دی، دا یو مجلس ته راغی. هغه مجلس کې صحابه کرام او تابعین تشریف فرمو. دا انتہائی غریبانانو د فقر او د غربت دا حالتو چې پورا کپڑا ام د ځان د پټولو بنوا، ځایونه به د یو بل نه پټ کړي، د هغې نه شاته بناستو. نو هغې ته یو صاحب د قرآن درس کو او دا ټول هغې ته چاپېره ناستو. حضرت معاویه صاحب راښکاره شه، نو دا مشر صحابیو مجلس کې چې دا څومره ناستو دا کشرانو. نو هغه د هغه راتلو سره هغه قاري صاحب خاموش شه. حضرت معاویه صاحب هغې باندې سلام واچو او د سلام د جواب نه وروسته معاویه صاحب هغې نه تپوس وکړ، وایي ما اجلسکم، تاسو دلته څه دپاره راجمع شوي یې؟ کمې خبرې تاسو دلته راجمع کړي یې؟ نو هغې ورته فرمایي چې حضرت دلته د قرآن درس کېده، مونږ د دې د وجې دلته ناستو. نو حضرت معاویه صاحب هغې له قسم ورکوي، الله ما اجلس الا ذلک، ستاسو د په خدای قسمي چې صرف د دې قرآن د وجې تاسو راجمع شوي وئ. نو هغې ورته قسم وخوړ وایي او صرف د قرآن د وجې مونږ ناستو. حضرت معاویه صاحب هغې ته بیا فرمایي، وایي ما د بدګمانۍ په وجه تاسو له قسم نه دی درکړی، و چې دا څنګه تاسو مجلس کې ناست یې، داسې یو ورځ مونږ راجمع شوي ناستو، نو زمونږ مجلس ته حضور مبارک راغی، نو هغه مونږ باندې سلام واچو. نو مونږ نه هغه دغه شان تپوس وکړو چې تاسو دلته ولې ناست یې؟ مونږ ورته وویې د قرآن د وجې دلته ناستو، د هغې درس یا تلاوت هم اورېده. نو حضور مبارک مونږ له قسم راکړ او مونږ ورته قسم وخوړ چې او صرف د دې دپاره ناستو. نو نبی علیہ السلام مونږ ته وفرمایل چې ما د بدګمانۍ په وجه تاسو له قسم نه دی درکړی، لیکن اوس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او ما ته وفرمایل چې دا کم خلق د قرآن د وجې دې مجلس کې ناست دي او راجمع شوي دي، رب العالمین د دې خلکو په دې ناسته د فرښتو مجلس کې فخر کوي. او بیا ورته وفرمایل چې زه رب العالمین را لېږلی ما او د رب حکم دی چې ای پیغمبره تم لاړ شه او دې مجلس والا سره کښېنه چې دا کم خلق د قرآن د وجې ناست دي. نو دا هغه مبارک محافل دي چې دې کې رسول الله مبارک ته د ناستې حکم شوی دی، او دا هغه مجالس دي چې دې باندې رب العالمین چې کوم دی دا فخر کوي. نو د دې علماء شکریه مونږ له ادا کول پکار دي چې فضولیاتو کې زمونږ ژوند او زندگی دا تیریږي، او الحمدلله د هغې سره زما او ستا د دغې مجالسو فکري چې هغه زما او ستا د ایمان د تقویت سبب ګرځي، د اسلام چې کوم دی نو د هغې د تقویت سبب ګرځي، زما او ستا دپاره د دنیا او د آخرت د خیرونو د حصول د هغې چې کوم دی سبب او ذریعہ دا ګرځي. نو داسې مجالسو کې کوشش دا کوئ چې دې کې تاسو دا خپل شرکت په ټیم باندې یقیني کوئ، دا به د لوی خیر سبب او ذریعه